ما ته بعضې خبره کول زړه م نه غواړي ځکه زما د جومات ته ټول دا زاړه مسلمانان راځي. دا هغه ځای کې خوند کوي چې چېرته دا د راډ د روشنایۍ پیدا خلک ناست دي. کم خلک چې په تیاره کې شوي د هغې سترګو کې حیا وي. دا د راډ د روشنایۍ پیدا چې دي د دوی سترګو کې حیا نشته. خوند به اله کوي چې دوی ناست دي چې د ملک ته د حج کانفرنس ضرورت شته. حج کله دی؟ پرون تیر شوی. د ملک حالات وګوره. د خلکو بچی لګیا دی کباب کیږي. د خلکو کورونه ورانیږي. خلک د ګولو د کاربینونو د ټیمی ګنجو د کلاشن کوپونو شکار کیږي لګیا دی. او ته په اسلام آباد کې د حج کانفرنسو کو او بیا ملیانو ته اپیل کوي چې اپیل کوم چې د خلکو ته د حج ټریننګ ورکړي چې هلته ترې غلطي ونه شي. مونږ څه وایو؟ جی بالکل بالکل. مونږ ولا کتابچې چاپ کړې دا اوزګار چې دي کتابچې چاپ کړې احکامات حج او پلانې حج. دا کتابچو کار نه کیږي. کتابچه دا چاپ کا چې د جمعې په شپه په پاکستان کې څومره زنا کیږي. کتابچه دا چاپ کا چې د جمعې په شپه په پاکستان کې څومره شراب څکلې کیږي. کتابچه دا چاپ کا چې هر شپه د دې ملک عصمت څومره لوټاویږي. دا کتابچه چاپ کا. احکامات حج مڑی. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. او د بیت الله طواف کول بس دا درې فرض دي. دا مرو نم نه قضا کی. دینه سیوا کا وړاندې رستو درنه بل کم څه شی وشو یو چیلې بالال کې بس خلاص شو. فرض اچانه نه قضا کی. نو د ملک 2 ورځې حج کانفرنس کې پردو کورونو کې علال کړي بچي پراته دي او خلک په ځمکه چکونه لګیا. ته څنګه وایې چې ملک امن و امان دی؟ ملک امن و امان کم؟ امن و امان په ملک بعلی چې د سرو زرو خخته زما په دې لاس پرتی او زه داسې روان یم د شپې په 2 بجې او ما ته څوک پورته ونه ګوري. امن و امان دې ته وایي. نن د سرو خخته خو څه کوي؟ دا دراغوستې جامې دې په خدای قسم در پورې نه پري چې د شپې دې وشو کوي او جامې در نه وباسي او ته بربن روان شي. نو بیا در پسې आवाज وکړي چې هلکه خبره واوره چې را واپس شوې دا جامې را وباخه بیا مې پکې مونځ نه کړي. نن ته وګوره په هر رنګ کې ګڼ کپ ناست دی. هر رنګ. والله العظیم راشه چې د حاجي په شکل کې درته ګڼ کپان وښیم، د مولا په شکل کې درته وښیم، د پیر په شکل کې درته وښیم، د وزیر په شکل کې درته وښیم.
وزیر خدای د پاره چې پردي بچي به په دفترو کې نوکران کوي. وزیر دیل نه چې د ماما او د کاکا او د ترورې او میری پوپی دی پتر ده هغه ټول دفتر ته ډکی کړی دي. زما بچی دی بی اے ایم اے کړی ایل ایل بی دی کړی هغه ته دی جونیئر کلرکی نه ملاویږي او ستا لسم پاس ته په اعلی منصب باندې ناست. یو سیټ چې راوځي اوراندې نه پور شوی زبانی جمع خرچو کې ایڈورټایزمنٹ د پاره اخبار کې ورګی راشي او اپلای یو کوي دغه بکیږي دا څور ته وي انټرویو بکیږي او پلانې بکیږي او تھوڑا تو کی الګا نمبر دې ډېرې پاس نه دغه پاس ته خدای په تندرو لګي دي پاس علاج بچوک کوي. امن و امان دیتا وای زپکور کې محفوظ نه زپلارا محفوظ نه امن و امان دیتا وای. نن ګوره تاسو چې د دې خلق اوقات ټول په فضولیاتو کې ضایع کړي. واده دی او روټای دا او دعوت دی تما کرا رازا او غوړی شکرې خورا او زتا کرا درزا او غوړی شکرې خورا. ملک به عالم ملکیږي چې د یو مسکین او د یو غریب ګوته زخمی وګوره او د محمود غزنوی غوندې ته په ځان روټای حرام کې چې د دې کونډې د زوی د ګوتې بدل مې اغسته نه والله کتره د زروټایو سور لسرد محمود غزنوی روټای نه وخوړل. ایمان دیته وي ما او تا کې ایمان زما استاد ایمان نه ده چې دنه کور کې ویر کیږي لګیا دي هاي 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 او زبار ناستم پولاونه خورم. تاسو ټول دا د مړو سلوخته ته چې ناس یې دنه ویر نه کیږي. تور خاورې د دې نه خړل خدي یره خړل خدي زهر خړل خدي ستاند وړای څنګه تیریږي کور دی وران شه چالته مور دنه پسمکه چکونه لګئی خزه ویخته شو کوي پزمکه لغړیږي بچی پزمکه لغړیږي او تال تدادان وړای په خلینه نه باسي. تاسو هغه نه زما عزیزانو عرض داو چې زه خو به اله زکیږم ملک به اله ملکیږي چې ستا سر خوږیږي او زه په تبه در سره ځانو نیسم. اله به مونږ سړي کی خدای پراسته. اوس مونږ چې کومه زمانہ کې فایده یو د زمانہ کې که مولا چرته د انګريزي ټکه وي د دې خواکلو کې مې اوزل تقریر کولو د انګريزي ټکه مې چرته خلینه و لو یا پړپړه را په سراغه چې پتا ولی مونږ د کفر فتوا نه لګو چې تا په جمعه کې انګريزي وې بس په غلې شم مالدا قمقل خلق دې اوس رښتیا چرته را باندې فتوا نه لګي زکه چې دی خو په دې ډب نه هیڅ وخت او موقع او محل نه پیژني. مونږ کې چې عقل راځي نو قیامت نو جبا عزیزانو هر یو د کول زکه چې په دې کې بیا خدمت د دین ډیر ښه. تیر ورځو کې د چین یو وفد راغله ما ته ډیر افسوس چې کاش چې نن چینای جبا مونږ لراتله او دې سره د اسلام بحث وکړي. هغه چینیانو په چین کې عربي زده کړې و
دلته داسې عربي ویله چې مليانو ور سره نشو ویل او بیا په عربي کې تقریر او سیږي په چین کې لادینی ملک کې چې داغي اډو مذهب نشتا دین نشتا خدای نه مني رسول نه مني مذهب نه مني دا شي نه اډو مني نه آلته بیا د پیکنګ په جامع مسجد کې خطیب نو زما عزیزانو عرض میں دا کولو چې جبا خلق الانسان علمه البيان كان آدم يتكلم ب7,000 لغه وزر لغه باندې خبره خبر دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخبر صادق او داغه فرمان دا هر شي متعلق کی وی اب صحیح دا هر شي متعلق زکه چې دا هغه علم او زمون علم د دې په منځ کې اډو څه نسبت نه قایمي زکه چې کوم علم برای راست د خدای د طرف نه القا کیږي د چا په سینه کې جبرائیل چا ته شپه او ورځ را خلاص وي 14 کاله زمانه د نبوت د پیغمبر وا او په 14 کاله کې سلیری زره کرت جبرائیل ورته راغله سلیری زره کرت نو داغه علم او زمون علم خود څه نسبت نه قایي بیا هغه پیغمبر چې په ټول کائنات کې خدای ته داغه نه لوی محبوب ترین انسان په خپل خدای کې بل څوک نه نو تاسو وایي چې خدای ته داغه نه محبوب ترین انسان بل څوک نه نو چې ورکړي دی ولک سي بیا داغه خبره د قبر متعلق چې د مرګ نه وروسته دلته دا چل کیږي که دغه تم دروغ ویل شي نو بیا په دې کائنات کې بل رښتینی څوک دی شته څوک که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نعوذ بالله په دې کائنات کې دروغجن ثابت شي نو بیا په دې کائنات کې رښتینی څوک دی مرزا غلام احمد قادیانی رښتینی و غلام احمد پرویز رښتینی و د چکرالیانو سربراہ دام رښتینی و د بهاولیانو مشر دا رښتینی و بل رښتینی بیا بل څوک کېدی شي